د دې خلکو لپاره د هغو د ریکوایرمنټ مطابق لږې پیسې لږې ځمکې او ډېر کارونه به کوو انشاءالله تعالی او خلک به مطمئن وي. احسان الله جی هغه بچی دا کوم چې نن دلته کنسټرکشن پروجیکټ پرانسته وکړه یقینا د زړه د کومې نه هغوی ته مبارکي ورکوم او دا ورته ضروري یادګارنه ورکوم چې کاروبار سنت طریقه ده او دا چې څومره په پاکه طریقه په حلاله طریقه په انصاف په طریقه کېږي نو پای کې الله پاک برکت غورځوي. زموږ ټولو طرفه د دې سره برپور تعاوني او موږ د الله نه دعا کوو چې الله پاک دا پروجیکټ کومه دا کاروبار چې دې ځای نه پرانیسته وکړه الله دې په دې کې خیر برکت واچوي. او هدي انور ستې کوم د کنسټرکشن دې دا آفیس نن کولاو کو نو یقینا چې دا ښه خبره ده ولې چې دلته کې سواد کې ضرورت ده او کوشش به دا کوو چې موږ د دې سره مرسته وکړو او دې د علاقې سره تعاون وکړو او په ښه طریقه د خپل پروګرام مخ په وړاندې بوځي. دا زموږ دپاره د کانجو دپاره او د علاقې دپاره د خوشحالۍ خبره ده. نن دلته موږ ټول موجود یو، مشران شته، زه د دې شکریه ادا کوم د مشرانو هم چې نن دلته موږ راوغوښتو په دې پروګرام کې موږ شرکت وکړو. زموږ زه خانداني خبره کوم، زموږ خاندان نه چا نه پټ نه دی د کانجو کې. موږ همیشه د خلکو خدمت کړی دی، خلکو له عزت ورکړی ده. انشاءالله آینده لپاره چې ژوندي دا به ورکوو. دې خپل کشر ته دا د ما نصیحت کېږي ځکه ما دا وراره دی، دا دغه زوی دی، دا به رسېږي. ته ما د نصیحت دا دی چې څومره کار کوې نو که 10 روپۍ حلالې ګټې نو د سلو هڅه به نه کوې انشاءالله. نو چې خلکو په سچه خدمت وکړې نو سر به زمونږ چوت دی. زمونږ همیشه سر چوت دی، سر به زمونږ انشاءالله ښکته کېږي نه. دا زما یقین دی، دا خپل کړو زه یقین دی نه ورکوم. نو خاص کر د اسلام آباد او د راولپنډۍ کې د کامیاب پروجیکټس نه وروسته په سواد کې د اولنۍ کنسټرکشن کمپنی ده چې هغه په اعلی کوالټي باندې هغه بالکل کمپرومایز نه کوي. نو ډیولپرز اینڈ کنسټرکشن کمپنی ده هغه کې د ټول مخکې چې څنګه هم د کنسټرکشن خلک دی هغه ته پته وي په دې کې د ټول مخکې چې کم سایل ټیسټ کیږي، سټرکچر انجینیرز دي، آرکیټیکچرز دي، هغه سروسز دي د ټول اول چې کم سروس دي آرکیټیکچر انجینیرینګ، سټرکچر انجینیرینګ، سایل ټیسټ وغیرہ ټول بالکل فری اف کاسټ پرووایډ کوي. او دا غیر وروسته چې د کنسټرکشن څومره په اصول دی په اصول باندې دا بالکل 100% هغه کم کار کوي نو په کوالټي کې بالکل کمپرومایز نشته. موږ د دې لپاره په سواد کې دا اوپننګ وکړو چې د زموږ ډېر زیات کلاینټ د دې ځای نه اسلام آباد پنډۍ ته راځي، بهریا ټاون ته راځي، د هغو د سهولت لپاره انشاءالله تعالی موږ دا اوپننګ وکړو چې دا خلک هلته نه کړېږي. په لږ ځای کې ډېر ښکلي کورونه به ورکوو انشاءالله تعالی. او زمونږ تره کریم الهدي چې څنګه ووې موږ خانداني طور باندې دا خپل ګارنټي ورکوو چې انشاءالله تعالی په دې کې به 2 نمبري نه او صفا کارونه به ورکوو انشاءالله. د دې خلکو لپاره د هغو د ریکوایرمنټ مطابق لږې پیسې لږې ځمکې او ډېر کارونه به کوو انشاءالله تعالی او خلک به مطمئن وي. د هغو د په دلي په خواهش باندې موږ ولګېدو، موږ خپل یو برانچ دلته کې کولاو کړو چې د اسلام آباد پروفیشنلټي دلته کې په دې کنسټرکشن کې راشي نو ډېره به ښه شي. زموږ جي په دې لږ ټایم کې د ډېر ښه فینیشنګ او د ډېر ښه پلانینګ او د ډېر پروفیشنل ټیم سره موږ کنسټرکشن کوو. نو په نورو کې به موږ کې به دا فرق دی چې زموږ د 10 کالو نه با اعتماد کم زموږ ټیمز دي نو هغه زموږ سره په چې کوم په اسلام آباد کې لګیا دي هغه دلته کې موږ ټول سواد ته راولو، په سواد کې به اویلیبل کوو. که څوک په هغه کوالټي او په هغه پروفیشنل طریقه باندې کنسټرکشن کول غواړي په لږ ټایم کې په کمو پیسو کې او د هغې په مقابله کې نو موږ هغه به کوو چې دلته کې د هغه زموږ د نورو نه په دې کې دا ډفرنس دی.